قدرمنو کتونکو سنګرخان یم او دا وخت په سوات کې موجود یم. ما سره تاسو لیدلی شئ بختي رحمان په سوشل میډیا باندې د ده نن سبا ډېرې زیاتې چرچې دي. نو په دې لاره باندې ټول دلته کې راغلو، د هغوی سره کېناستو. بختي رحمانه زموږ کتونکو ته به څه دی؟ د هغو د مشهور الفلام د هغو د خدای پاک رحمت الفردوس نصیب کړي چې زموږ سره به داسې په حیا او په عزت سره کښېني او زموږ سره به د دین په لاره کې مشغله کوي. نو د هغو د خدای پاک جنت الفردوس نصیب کړي. بختي رحمانه ژوند څنګه روان دی؟ خوشحالۍ خدای پاک مهرباني د خدای پاک رحمتونه دي راولیږي برابر د خدای پاک په کارونو کې ګلې ورکړي. خدای په کارونو کې وایي د بجلۍ په تارونو کې خبره مې اصول ذکر نه کوي. خاطره ته ووایه دا ماشومان په دې لاره چې کوم تېرېږي اوازونه کوي نو بد لګي، خامخا به د تکلیف کېږي. داسې اواز نه کړي چې داسې واجه کړي په ما بد لګي ځکه چې روغ یم. ظاهره خپل دوست خپل نه دی موجود. پنځه سکنډه بعد بیا نه پېژني. په ما بد لګي زه روغ یم. هغه دپاره غټ رامنځ یې وګوره. صحیح. نور کار دلته چې ښه روان دی، یو ځای بل ځای نه خلک راځي، څه خوشحالي خو هلته کېږي. ښه عمرې له تللی وې، د هغې څه تجربه دې وشوه هلته کې؟ څه خوشحالي هلته محسوسېدله؟ چې د خدای د دین په لاره کې وختونه کېږي د هغې نه او د یوسلي جنت الفردوس ته نصیب کېږي. بختي رحمانه بس خصوصي دعا راته وکړه، لرې نه راغلي یو، لاس راته اوچت کړه چې خدای زمونږ هم مشکل اسان کړي او خدای دې په تاسو باندې برحم وکړي. الله دې په ستاسو دې کاروبار کې برکت واچوي او الله دې ستاسو د دې وروڼو چې دوی ستا لپاره کوم دا محنت کوي، تا د دې معاشرې د دې لیونو نه ساتي، نو دوی دې خدای کامیاب کړي. خدای دې دوی وس او طاقت نور هم زیات کړي. خوشحاله شي وروره، ډېره زیاته مهرباني.